Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ جناب ډي پي او صاحب عرفان الله خان د منشیاتو خلاف کې لکه یو مهم شروع کړی دی په ضلع چارسده کې او هغه دا وایي چې لکه غټ غټ چې کوم کسان دي سمګلران او غټ غټ کاروبار کې په هغې باندې لاس اچول او د هغې روکتام کول ځکه چې دنیا دې تباه برباد کړه. داسې یو نشه راوتې ده ایس چې هغه کورونه د خلکو تباه کړه، په خپل ځان نه په خپل اوش نه او دا قسم خلک چې دا کاروبار کوي نو دې سره دا سوچ نشته چې دا نشه چې دی که دا زه په مخ کې بوزم یا دا زه خورم د چا کور به وجاړېږي، د چا بچې به وجاړېږي، د چا کور به تباه کېږي ځکه چې هغه له بیا خوب نه ورځي چې دا نشه کوي. هغې کې دا یو صابر رحمان ولي حبیب الرحمن ساکن پنیرک چې دا بین الاقوامي سمګلر دی د آیسو کاروبار کوي. په ده باندې مونږ کار کوو. جناب ډي پي او صاحب حمزه صاحب هغې وایي چې په ده پسې اونښه دی چې دا کوم غټ کسان دي په دې باندې ځکه چې واړه هر څوک شي لږ او ډېر خو د غټ سړي باندې لاس اچول دا ګران کار دی. په هغې کې ټیم کې ناصر خان ایس ایچ او صاحب بختیار خان دیا خپل هیپټ سکول چې په 3/3/2019 باندې چې دی لکه دې ته اطلاع وه چې را دا صابر به چې دی لکه په باري مقدار سره چې دی لکه آیس راوړي او ورسره نور منشیات دوی ورته ناکهبندۍ وکړې، هغه د ناکهبندۍ چې دی ماتې کړې په هغې باندې دی وتښتېد او دا ګاډی بیا چې دی لکه هلته د په پټو کې پرېښودو. په دې کې د ده پاسپورټ او د ده شناختی کارډ او د ده چې دی لکه فایل د بیمارۍ دا پروت و او بیا ته چې دی چرس منشیات دا برآمد شو. دی لاړ وتښتېده، هغې کې باقاعده د پسې کاروایي پروپوشیر سره برابر شو. اوس پرون چې دی ایس ایچ او صاحب ناصر خان دی چې دی لکه بمای ټیم په ده چاپه وواله اطلاع وته چې را راغلی دی کور کې موجود دی. ستاسو را وړاندې چې دی دا یو کلاشینکوف دا تماچا چرس دا چې دی لکه د ده نه برآمد شوي دي. دی هغې سره ګرفتار شه. دله موږ نن یو ورځ کسټډي واخیسته، نورم د ده انټاروګیشن شروع دی. دی وایي چې را دوبۍ ته مې کسان لیږلي دي، هندوستان ته مې لیږلي دي، افغانستان ته مې لیږلي دي، آیس مې وله ورکړي دي او هغې وړي دي څه کسان ګرفتار شوي دي، ده وله ضمانتونه کړي دي. د دې پیکینګ چې څومره موږ د ده انټاروګیشن وکړو څومره موږ ته د دې علم تجربه را دې ځان له په پېښور کې یا ځای په ځای چې کوم ځای کې پټې بنګلې چې دی لکه هغه په بک کړي په کرایه کړي باندې هغې کې دي پیکینګ کې او هغې کې دي چې دی لکه مختلف قسم شیزونو کې ګنو کې بل څه کې چې دی لکه هغه آیس یا هر یو نشه چې بارش مګل کوي هغه پکې اچي او بیا چې دی لکه هغه لیږي. خو که زه تاسو ته دا ووایم چې څوک دا سمګلینګ کوي دی وله دا آیس ورکوي یا دی وله دا منشیات ورکوي، دی وله دا چرس ورکوي یا دی وله دا پوډر ورکوي، کم از کم دا پکار دی چې دی پخپله نه وړي. ولې چې دته دا پته ده که زه یې وړم نو کیدای شي زما نه سر قلم کي او بل یو سړی دې ته غاړه ږدي وړي نو لکه زه تا ته یم چې لکه دا رزق خو واده الله کړې ده ته ولې داسې کوې او د چې د بلې نه خبر کم. دا مسلمان چې کوم کس تیار کړي بوځي هغې له یو کس بوځي په ضمانت کې دلته رور یا څوک کښېني چې که چېرې دا شی تا ضایع کړه په لاره نو رور به دې ضایع کېږي. که تا هلته کې ونیوې شو خوله دې وازه کړه چې دا د پلانکي مال دی نو بیا به چې هم دی قتلیږي چې څو پورې د ده مال نه رسېدلي او هغه د هغه ځای نه ټلیفون نه یې کړي چې زه په خیر ورسېدم
تر هغه پورې دي کس په ضمانت کې دا دومره لوی ظالمان دي. یقین وساته چې لکه ډېر به خفه شي چې دا په کومه طریقه باندې چې دا مجبوري ده خو دور هم نه ده. تاسو کې د صحابو هغه زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی را یاده کې چې هغوی به نهارې تېرولې د لوږې څوک نه دي مړه په کار ده او که د لوږې مړه کېدي چې هغوی وفات شوي. نو یا مسلمانه د رزق واده خو الله کړې ده. ته دوره پورې چې لکه دې تا له لالچ درکړي پیسې درکوي او بیا ځې او مرګ سره مرۍ مږې یا د هلته سر قلم کوي یا په جیل کې چېرې وروستۍ کې پروت دی. نو دا مهرباني نصیحت درته کوم چې یاره دا کاروبار لاول چې څوک کوي د هغې خلاف مونږ سره باقاعده چې لکه جهاد وکړئ وجنګي کې کرکه د داسې خلکو نه وکړئ. داسې خلکو سره غم خادمه ساتئ چې داسې سړی درته وایي چې بهی زه به له دومره پیسې درکړم او مونږ ته نامینیټ کړه چې بهی دا کس دی دې پسې ګرځي. ډېر غریبانانو چې کورونه وجاړ شو د ډېرو میندې چې په سرو سترګو جاړي د ډېر قسم دی چې لکه کورونه وجاړ او دا نشه کې ځي. نو د آیسو نشه کې دا خبره ده چې دا کوي نو ته ولله به خوب نه درځي ته به اټومیټیکلي لیونې کېږي په تا به سمه خبره روانه لګي. دا ووایه چې دلته کې هم تاسو چاپېرچول کې وینئ چې دا لانجه شروع ده او دا نشه د خدای پاک دې هر مؤمن مسلمان وساتي. او سیده راته ووایه چې که چېرې دا په بار هم لاړ شه بار هم یو مسلمان یو انسان خو به اسکي که نه. نو دا سوچ دی چې خپله خېټه خپل جیب وینمه د بل زندګي نه ونم نه دې ته اجرتي قاتل وایي دې ته څه وایي نور. یقین وساته هغه اجرت باندې خو چې یو سړی وجنې نو پیسې والي او ډستې وباسي دا به رنځېږي کور به وجاړی هر څه به وجاړی کور به تباه کوی. دا خو د اجرت نه په مخ کار دی. نو وروره خپله پیسې خپله اسره به کوه چې ما پیسه صرف اسره کړې ده. کني دا خبره ده په خپله وایي زما لاول د کلیاڼۍ دوکان په دې خانمایي په دې ګل آباد کې زما د کلیاڼۍ دوکان و هغه زندګي زما ډېره بهتر وه او الله تعالی په هغې کې ماله رزق راکو. بیا دغه ګندونو ته چې راوړېده 302 پکې م راله په هغې کې م روغو شوه هم دقه کیسو کتارو کې بیا دې حد راغې که مال دی د سره د دنیا مال دی او دا د دنیا دولتمند دی ګاډي ورسره دی هر یو شی ورسره دی خو لکه عزت ته خو دلې والې شوی دی که نه عزت خو نشته که نه په پیسه کې چته په الله قسم که عزت وي. تاسو خو سوچ وکړئ دې معاشره کې عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت الله ورکوي. دا په پیسه نه دی کېره یو سړی وایي کېره پیسه به سره ډېره وي د هغه به عزت وي کني د سره ډېره پیسه ده. نو مهرباني دا وکړئ دا یو میسیج درکوو چې یاره دغه نشه که څوک کوي که د چا رور کوي که د چا زوی کوي علاج شته باقاعده د هغې علاج کېږي او چې داسې خلک ماحول نه وساتئ داسې ماحول نه. زه بار بار دا یو ټکې وایم چې ماحول اثر لري. رب خاطر وکړئ په خپلو بچو واچ وساتئ د ګند ماحول نه وساتئ چې په داسې ماحول کې هغې کانې پاسې نه چې هغې یو نشه یو ګند طرف ته چې روان شي او هغه بیا چې د مور پلار دپاره او د معاشرې دپاره د سر درد چې جوړ شي. که داسې خلک چې ته هم انفارمیشن د سره نو زه خپل نمبر در کوم د هغې نه علاوه که د سود څوک کار کوي د بتخورۍ کار کوي د هوایي فایرنګ خبره چې څه خبره اتره یې موږ به ستاسو چې رسي غیرات دا به په سینه ساتو. نو 0348 500 5734 دا سرکاري نمبر دی. 0345 92 004 دا زما ذاتي نمبر دی. دا یو سرکاري دی یو ذاتي دی. مهرباني وکړئ موږ به چې لکه دا ستاسو باندې فرض جوړېږي نو معاشرې د دې ماشومانو د دې کونډو رونډو د دې در باندې چې دا فرض جوړېږي چې تاسو موږ ته دا په ګوته کړئ دا خلک او د دې خلاف چې لکه موږ کاروایي وکړو او تاسو ته به انشاءالله پته لګي چې کاروایي کېږي تاسو ته به پته لګي او که چېرې دا موږ پکې سستیا راوړه نو زموږ د پاسه هم افسران شته هغې ته هم تاسو ویلی شئ انشاءالله ستاسو هغه شی به موږ خبره به موږ چې دی په صیغې راز کې هم ساتو او په هغې به موږ کاروایي وکړو انشاءالله.